کم دی یو ګاډي ته ډاکوان راوخاته غله نو چې غله راوخاته زمون خلک ډېر جلدباز دي کسانو مې تمانچې کې غوسته یو 15 کالو والا سړیو هغه زر ویلې زما د ګاډي نه ټوپ کما نو بس بچ بشما ګاډي لک په مزه شو چې ګاډي نه ټوپ کړلې بل طرف ته بل ګاډي رااله درس شي ویوالو ول تمر دي نورو کسان نه صرف پیسې واغستلې او داغه پکې سرم لاړې داسې حالات عزتمند په کراچۍ کې د دریم منزل نه د دریم چت نه یو الک را پریوتلو مزدورو بار طرف ته کار کو ډیکوریشن وغیرہ کول لاندې درس چې را پریوتو خو په خاور باندې را پریوتلو بچ شلو د درې چتو نه را پریوتو بچ زما خپل ماشوم لور د عزتمندو د یو چت نه بار کوشي ته پریوته و او بالکل صحیح سلامت و بالکل صحیح سلامت بالکل یو بدن باندې یو خروش هم نو کیږي الله رب العزت عجیب عجیب کارونه دي چې الله دا انسان داسې عجیب پیدا کوي بچ کول ستوي نو نور مزدوران ورته یې لکه خدای د مرګ نه بچ کړي ځکه نه خورده خورا باندې شیرینی خورا باندې خورا زبنګ خلک والله ارزي کې شیرینی تراست چې کوم ځکه په مړی کې دوی روټي څنګه چللې څنګه درک مرګ لګي کنه په خېټه لاس الکه مړې شوی د ظالم بچیا د مړی په کور کې سیس په خول صحیح نه دي مړی له کور له بته وروړي د تراو په ختم کې وي څنګه چللې څه درک لګي کنه لګي اول اورځي کې من ختم کو دعا مو کړله مور دې لکه خوراک پکې نشته د ټولو برداشتر کې داسې رامړا وشوي هر ځکه بس خوراک او خوراک مزدورانو ته ځکه نه شیرینی نه راوړي میټای نه راوړي ویل ولې نه تابعدار م الله د مرګ نه بچ کړم په سړک باندې اوړېدلو او بل بس رااله وی والو په مقزه باندې مړ شو په شیرینی کې لاړ د دریم چت نه را پرې وته نه مړ کېدو خو چې مرګ دې د سن لیکلي اقزینه بامري داسې عجیب عجیب حالات افلاطون بارک راځي افلاطون مشهور کس تیر شوی انسان چې د طاقتور شي مثال ورکي ویل که ځان نه سم د افلاطون بجې جوړ کړي وې دا کار ته نشي کولای څه د افلاطون زوی خوني وې افلاطون یو ځل دعا وکړه چې یا الله ما ته د خپل مرګ ټیم اوخایا او که د مرګ ټیم راته معلوم شو نو د مرګ نه لږ سات ځان بچ کولای شم لږ سات پاتې بچ کم قرآن فیصله دا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کله چې د انسان فیصله راشي نه یو سات مخکې کیږي او نه وروسته کیږي مخکې کېدلی خو هم نشي خو وروسته کیږي بالکل نه افلاطون ویلې ماله چل راځي زه ډېر لوی حکیم یم او زه ډېر لوی فلاسفر یم او زه ډېر پوهېږم ویل ټیک ده الله رب العزت ورته په زړه کې واچولو وایي مثلا فلانې ټیم به مري مازدیګر مثلا 5 بجې سړي داسې چلو که 18 یا 100 مجسمې تیارې کړې د ځان په شان بدنونه تیار کړه تاسو به کتلي په دې بار ملکونو کې داسې بوتان او داسې مجسمې هغوی جوړې کړي بالکل هوبهو د انسان په شان پته پکې نه لګي داسې عجیبه عجیبه کسان شته او دا بوتان او د انساني مجسمې جوړې 18 مجسمې تیارې کړلې په کرسو باندې کېنولې چې ټیم 5 بجې پوره شو یو منټ نیم مخکې اسرائیل علیه السلام رااله چې خوا دې خوا ګوري چې دام افلاطون دی دا به پکې اوس کم یو خېجو او کم له به پکې کاوه دمو او هغه چې کم دی ټولو ته ګوري کله یو ته ګوري کله بل ته افلاطون زړه کې خوشحاله دی چې په اسرائیل علیه السلام خو مې سر وګرځاو اسرائیل علیه السلام اخره کې چې 5 پوره کېدی او 2 سکند مخکې کوي وې افلاطونه وې هر څه دې برابر جوړ کړي خو یو غلطي درنه پکې پاتې شوی ده نو انسان خو جلدباز دی خلق من عجل انسان جلدباز پیدا شوی دی وې څه غلطي مې ورانه پکې پاتې شوی ده وې همدغه غلطي ده چې دا نور خبرې نه کوي او ته پکې خبرې کې او سړی د دې ورمیګ نه راونی او په دې ځمکې راغوزارو نو بهر حال عزتمندو انسان دا الله نه بچ کېدی نشي الله ډېر عظیم به موږ حیران یو عزتمندو د الله ډېر شکریا ادا کول پکار دي دی وخت کې داسې کسان هم شته چې الله نه مني او لرې نه دا جوخ زمونږ ګاونډیان چینیان دوی الله نه مني او زمونږ زاړه یاران چې کله زمونږ امریکې سره یارانه نه و دوی سره هم یارانه وه هغه زمونږ زاړه یاران روسیان هغوی هم الله نه مني داسې خلک په دنیا کې شته روس سوپر پاور تیر شوی دی او د عقیدې په لحاظ سره 0 پاور په دې وخت یو قسم له سوپر پاور چین دی او د عقیدې په لحاظ سره 0 پاور
د دې نه د عقیدې په لحاظ سره امریکا ښه ده، ځکه امریکا الله مني خو شرک کوي، او چینیان الله هم نه مني، ځکه چې کله مرداره بیماری راځي د دې چینیانو نه راوځي. نو بس کې یار دې دوست دې نو بس کې. بهرحال څومره موږ خوش قسمته یو عزتمند، غریب خلک، تعلیم دومره نشته، پیسه دومره نشته، عقل دومره نشته، په عام ځایونو کې پیدا شوي خلک یو، خو الحمدلله زمونږ عقیده د دنیا سوپر عقیده ده، سوپر عقیده ده، ځکه چې موږ سوپر پاور الله من. نو چې الله دې بچ کېدی شي. امام شافعي رحمت الله علیه وی الله رب العزت ما څنګه وپېژاندو؟ وی تاسو سوچ وکئ، وی یوه ونه ده مثلا د توت ونه ده، یو موسم دی، د دې هره پاڼه په یو قسم اوبو باندې جوړه شوې ده، یو موسم دی، رنگ د ټولو پاڼو یو شان دی، دننه پکې اوبو او ذایقه هم یو شان ده، یو پاڼه ده، یو موسم دی، یو ذایقه ده، یو رنگ دی، او دغه رنګ عزتمندو یوه هوا باندې دا چې کوم دی جوړه شوې ده، خدا یو پاڼه ده چې کله یو چینجی اخري د ریخمو نو الله رب العزت د دې پاڼې نه ریخم جوړ کی، او چې کله د شاتو مچۍ دا پاڼه وخوري الله رب العزت د دې پاڼې نه شات جوړ کی، او کله چې کم دی عزتمندو همدغه اونې پاڼه یو هرن اخري الله رب العزت د هغې په بدن کې مشک پیدا کی، د مشک عطر پیدا کی، او کله همدغه پاڼه ده چې کله یو میخه یو چیلی یو میخه اخري نو سوټه دې جوړه شي، چې غوای اخري نو سوټه دې جوړه شي، چې یو چیلی اخري نو الله ته پچې جوړي کی. وایي د یو پاڼې نه ریخم جوړول، د دې نه شات جوړول، د دې نه پچې جوړول، د دې نه سوټه جوړول، دا د چا کار دی؟ وایي دقه الله دی، دا عظیم الله دی. او بهرحال عزتمندو خپل عقیده مضبوطه ساتئ، مرګ او حیات را روان دی، نو دی وجې نه د اخري ورځې شپې دي دا چېرته ځان له خرابي نه دا د اختر شپه به انشاءالله او د روژې د اخري شپې په عبادت کې تېرو که نه انشاءالله. دې ځل به موږ عزتمندو د اختر بالکل ساده منو، ځکه هر علاقې کې مړي شوي دي، هر علاقې کې قسم قسم مریضان پراته دي. کله یو اختر عزتمندو ساده میلو ستا په ګاونډ کې چې کوم دی مړی شوی دی، ته دې ځل ساده اختر مناو که، ساده اختر. نو انشاءالله کوشش به کوو که نه، ټیپونه به تیز نه لګو، ډمامې به نه کوو، ګډا به نه کوو، خپل بچي به پورو موټر سایکل باندې به چې کوم دی سلینسر یې نه لګو. بعضې ګناهونه عزتمندو کبیره ګناهونه دي او خلکو ته پته نشته، کبیره ګناهونه دي. یو دا د موټر سایکل کې تیز سلینسر لګول دا کبیره ګناه ده، وړه ګناه نه ده. څه ګناه ده؟ کبیره ګناه ده. کبیره ګناه هغه دی چې د توبې نه بغیر بالکل نه معاف کېږي. صغیره ګناهونه په اودس باندې معاف شي، دا کبیره ګناه ده. موږ جومات ته راشو د بل مسلمان د پاسه خپاړو، دا کبیره ګناهونو کې علماو لیکلې ده. د کور نه بار ګند را غوځارل کوڅې ته بې ځایه، دا کبیره ګناه ده، وړه ګناه نه ده. په دې ګناهونو باندې موږ خیال نه ساتو. دې موټر سایکلو ته دې هلکانو ته وګوره څومره شور، او دا یاد لرئ کوم هلک چې د بوډا مخې ته یا د چا د کورونو مخې ته تیز سلینسر ګاډی چلی، دا به اخره وخت کې دا لیونی کېږي، دا به دماغ خرابېږي، دا به کنځلې کوي خور مور تم او پلار تم او بچي به هم د ده نه تنګي. داسې سړی چې بابا شي بیا د ده پته لګي، او چې ماشوم کمزوري خبرې هم کوي په ده باندې د 125 سلینسر لګي. د سلینسرو والا کسانو مرګ ډېر خرابي، تکلیف مو ورکوي. عزتمندو ګوره هر کس بیمار دی، دا چې ورو ورو زموږ عمر ډېرېږي د دې خبرو انسان ته پته لګي، تیزه خبره په انسان باندې بده لګي. نو سوچ کوه د سلینسر اواز به څومره بد دی. بعضې هغوی کسان هغه پوم پوم اوازونه کوي او پونګي پیدا کړي، نه داسې مه کوئ، دا کارونه مه کوئ. عزتمندو دا غټو ګناهونو کې ده. یو دوه مسلې درته بیانو د دې ورځو سره متعلق. یو مسله د قضاء عمری د مونځ ده. دنیا کې عجیبه عجیبه خلک تیر شوي. بعضې کسان وایي بس وروره چې څومره یو عبادت هم دی نه دی کړی، بس صرف توبه وباسه بس قصه ختمه هر څه معاف. که د 50 کالو مونځونه هم دی نه دي کړي بس وایه توبه او بس هر څه معاف. مونږ یو دی بل سړي چې د 50 کاله دا تندې زولولی دی او دا په یخنۍ او په دې ګرمۍ کې وروره دا استنجاګانې کړي دي، دا به چېرته ځي؟ او تا ورته 50 کاله مونځ نه دی کړی، بس توبه وباسه او بس قصه ختمه.
دا خو ته خلک بیل مازه کې لګي بس هر چا ته پتی چې مونځونه نه کې بس توبه وباسه مونځ معاف کیږي اسانه خبره ده. او بعضې کسانو ولا یو شارټ کټ طریقه راویستې ده انتهایی شارټ کټ هغوی دا ده چې وایي د رمضان المبارک اخیری جمعه وي 4 رکعاته مونځ وکړه په دې طریقې سره نو که د اویاو کالو مونځونه هم دنه قضا شوي الله به درته ټول معاف کړي. ټول وایي سبحان الله او دا ګور دا حدیث موږ نه اورېدلی دا سبحان الله په ارام کښېنه اویا کاله مونځونه درته معاف شي. ولې اویا کاله عزتمندو هغه ځان نه په استنجا کولو باندې سرمن ولاړه کړې ده او تا وروره به 4 رکعاته مونځ وکړلو او بس شي. مولا پورې خلک خاندي مولا غریب استنجاګانې ډېرې کوي چې چا مخ لږ ډېر پاک وي ویله قسمه د مولا کونه دې جوړه کړې ده وایي دا مخ یې داسې پاک دی. هغه غریبانانو په استنجاګانو باندې چې کوم دی ځان سپین راواړولو او بل سړی دی وروره مونځونه هم نه کوي وایي به دا دواړه برابر دي. نه نیک عمل او بد عمل والا برابر نه دي. ټیک د توبې سره بعض ګناهونه معاف کیږي خو چې کوم فرایض دي هغه به ادا کې. مونځ دې نه دی کړی 50 کاله دې نه دی کړی دا به کې. زکات دې 10 کاله نه دی ورکړی معاف کیږي نه چې مسلمان یې 10 کاله زکات به ورکې. حج دې نه دی کړی توبه دې وویستله حج به ادا کې. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخاری شریف حدیث ته من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذلك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم انسان د مونځ نه وده پاتې شو یا تی نسیها مونځ ته هیر شو د غفلت د وجې نه د هر څه د وجې نه مونځ ته پاتې شو نو فلیصلها دا به دا مونځ خامخا کوي اذا ذکرها چې کله ورته رایاد شو. او بعضې الفاظ سره دي لا کفارة لها الا ذلك د دې بله کفاره نشته دی همدقه کفاره ده چې دا مونځ به دوباره ادا کوي. مونږ به چا باندې ډېر پاتې شوي د هغې بیا مختصره شان طریقه ما مخکې بیانونو کې کړې د هغه طریقې سره دې کوي خو مونځونه به کوي. نو بعضې کسانو ته یې 4 رکعاته مونځ وکړه یا 5 وخته مونځ وکړه او 4 رکعتونه وکړه د داسې خلکو په خبرو کې مه راځي. فرض وي فرض قرض فرض د قرضو په شان دي دا به خامخا ورکې دې کې کمزوري نشته یا چا نه دې پیسې والی دي او بس توبه بازار څه معاف نه دې کې دا نشته. حقوق العباد او فرایض به ادا کې او دا به کې. او حدیث کې راځي چې کوم انسان 2 منځونه په یو ټیم جمع کی قضای کې صرف په 2 منځونه په یو ټیم باندې جمع کی وی د جهنم په دروازه باندې د نوم لیکلی شي. او بل روایت کې راځي د کبیره ګناهونو په دروازو نه په یو دروازه باندې دا ورسېدلو. او نبی اسلام وی څوک چې مونځ نه راځي جمعات نه راځي او مونځونه قضا کوي زه غواړم چې د هغوی کورونو دکانونو ته اور ورته کړم ځوانان ځان سره والم لرګي را جمع کړم. نو دی وجې نه د 4 امامانو دا مسلک دی چې کوم انسان نه مونځ قضا شوی دی دا به دا مونځ دوباره کوي که د 10 کالو دی او که د 20 کالو دی اندازه به ولګوي. قضا مونځ به څنګه کوي د دې بیان زما موجود دی هغه وګورئ. کوم کس چې مونځ نه کوي الله رب العزت چې کوم دی شرک سره د دې تشبیه ورکړې ده قرآن کې واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. ای زما بنده مونځ کوه مشرک ځان نه مه جوړوه. مونځ دومره اعلی عمل دی. نو د دې وجې نه عزتمند او په قبر کې به د ټول نه اول تپوس د مونځ کېږي چې د چا مونځ صحیح راووتو د هغه به نور عملونه هم صحیح راوځي. نو قضای عمري صرف په 4 رکعاته باندې ځان بچ کا او شارټ کټ طریقه ده. هر سړی نو شارټ کټ دی موبایل کې شارټ کټ لاره کې هر شارټ کټ لاره به کمې وي هر ځای کې شارټ اوس به مونځونه کې هم شارټ کټ 4 رکعاته باندې دا یو کالو مونځونه معاف کا. نو فضیلت ته به نه ګورې خبرو ته به ګورې. نو مونځونه به ټول کوئ. ښه عزتمندو دویمه اهم مسله ده اوس د دې اختر نه بعد د شوال روجې. شوال د اختر میاشت ته وایي وړوکې اختر میاشت ته په عربۍ کې د شوال میاشت وایي. عزتمندو موږ یو میاشت روجې ونیولې الله رب العزت موږ له د دې اجرونه راکړي. قرآن پاک کې الله وایي او حدیث پاک کې هم راځي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کوم انسان چې یو عمل وکړي الله ولې 10 درجې ثواب ورکوي. نو د دې یو میاشت روجې ثواب د 10 میاشتو د روجو برابر دی. 10 میاشتو روجو ثواب درته میلاو شو. او یو حدیث کې راځي چې کم انسان من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر
چې کوم انسان د رمضان روجي ونیولې او د رمضان نه پس شپږ روجي د شوال روجي ونیولې وایي دا انسان داسې دی لکه چې د پوره کال او د پوره عمر روجي ونیولې. چې کوم انسان باقاعدګۍ سره چې کوم دی دا شپږ روجي نیسي او دا میاشت روجي نیسي دې انسان ته د ټول عمر د روجو ثواب ملاویږي. ولې ځکه الله یو په لسه ورکوي نو چې دا یو میاشت روجي دي ونیولې دا د لسو میاشتو روجو برابر شوي او چې شپږ روجي دي ونیولې نو 10 چې کې 60 نو دا د 2 میاشتو روجي برابر شوي نو د 12 میاشتو روجو گویا کې تا روجي ونیولې نو د دې دا به کله نیسي. بعضو روایتو کې منع راغلی ده خو د هغه منع مطلب دا دی چې متصل به نه نیسي دې روجو سره. امام مالک صاحب هم د دې نه منع کوي زمونږ امام صاحب هم یو قول شته خو هغه د دې وجې نه منع ده چې خلکو به د اختر په ورځ نیولې بالکل متصل به روجې سره. امام مالک صاحب وایي خلک به دا سوچ کوي چې د اختر روجې چېرته شپږ دیرشو ته ورسېدلې شپږ دیرشو ته ورسېدلې نو داسې به نه کې نو د اختر په ورځ باندې دا روجې نه کېږي. نو د اختر یو ورځ چې ختمه شي د وړوکي اختر یو ورځ وي ښه بس دغه یو ورځ چې ختمه شوه په سبا باندې چې کوم دی ته د شوال روجي ورسره نیولی شي او متصل هم نیولی شي پرله پسې او یو هم نیولی شي پوره میاشت کې شپږ روجي پوره کول دي. تواتر پکې او تسلسل پکې شرط نه دی اساني روجي دي. الله رب العزت دې د نیولو موږ او تاسو له توفیق راکړي. درېمه مختصره اهم مسله د اعتکاف مسله چې کوم کسانو نه اعتکاف مات شوی دی مثلا یو الګ دی بغیر ضرورت نه بار اوتیو او بس غزان غلې کړي دی چې بس غلې شه بس کار خو دې سم کړي موږ مول مبارکې نه ورکول کې اعتکاف دې کړي او نور بسړې بار وتلو را وتلو پکې یا داسې بل سکاری کړي تاسو ته د اعتکاف هغه مسلې بیان شوي وي یا مثلا یو ښځه ده یا یو سړی دی مړی شوی او مړي لتلی دی یو سړی بیمار شوی او بیمارۍ دپاره هسپتال ډاکټر لتلی د دې اعتکاف مات شوی دی خو دا ګناهګار نه دي یا یو ښځه باندې ماهواري بیماري راغلی ده دې سره هم اعتکاف ماتېږي ځکه مسنون اعتکاف بغیر د روجې نه کېږي. یا یو سړی اعتکاف ته ناست و روجې یې نیولې وه خو ډاکټر له نه دی تللی خو روجه یې ماته کړه په جومات کې نو بیا هم د اعتکاف مات شوی دی اعتکاف یې مات شوی دی. نو که په دې باقي ورځو کې د قضا په نیت ناست و خو بس قضا یې هم شوې ده اسانه ده. که چا قضا نه کړي نو که سبا روجه وه نو د نن ماښام نه واله تر سبا ماښامه پورې که دغه نه شو اختر نه شو نو عزتمندو انسان نیت کولی شي یو شواروز یو شب و روز د یو ماښام نه بل ماښامه پورې کینی دا د اعتکاف قضا شوه. او که اوس ورته موقع میلاو نه شوه لکه ښځه بیماره ده اوس هم بیماره ده نو عزتمندو د اختر نه بعد بعضې عالمان وایي چې پوره 10 ورځې اعتکاف او 10 روجې به نیسي خو یو قول پکې آسان دی موږ دپاره دام کافي دی چې یو شواروز اعتکاف وکړي یو ماښام نه مخکې کینی مازدیګر نه بعد او بل ماښام چې اعلان وشي بل اذان وشي نو بس تا د اعتکاف قضا وشوه خو وروسته به ورسره روجه نیسي لازما د اختر نه بعد که د دې قضا کې نو یو روجه به ونیسي او یو شواروز به چې کوم دی په جومات کې کینی او ښځه که اعتکاف مات شوي هغه مخکې چې اعتکاف کې کوم ځای کې ناسته وه پاکه کمره کې به کینی بس دغه د اعتکاف قضا شوه. نو زمونږ او ستاسو کمزورن دپاره دا اعتکاف قضا په دې طریقې سره هم کافي ده. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.